زما ډېرو زیاتو عزتمندو مشرانو همزولو کشرانو وروڼو السلام علیکم. د ټول نه مخکې تاسو ته دلته پیپل هاوس ته په راتلو باندې د زړه د اخلاصه هرکلی وایم، ستاسو شکریه ادا کوم او بیا د ټول پاکستان په پاکستان کې دننه د پاکستان نه بهر څومره د پاکستان پیپلز پارټۍ ورکران چې دي هغو ټولو ته د یوم تاسیس مبارکي ورته ورکوم. زما وروڼو نن د پاکستان پیپلز پارټۍ د یوم تاسیس ورځ ده. مخکې به دا یوم تاسیس موږ په ملکي سطح باندې مانځو، کله په پښتونخوا کې، کله په کشمیر کې، کله په کراچۍ کې، کله په بلوچستان کې، کله په پنجاب کې. خو سږکال د ملکي حالاتو په وجه باندې خصوصا په کورمه کې چې کوم حالات روان دي د دې د وجې نه چې خلک لاشونه پورته کوي، هر کور کې غم دی. د دې وجې نه پاکستان پیپلز پارټۍ دا فیصله وکړه چې سږکال به یوم تاسیس موږ ډېر په سادګۍ سره مانځو او چیرمن بلاول صاحب به ټول قام ته خطاب کوي او په هر ډسټرکټ کې به په ویډیو لینک باندې هغه اورولی کېږي. خو چونکې څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د هغوی خطاب به د شپې د ماښام نه پس به یو نو زمونږ د باجوړ چې کوم د امن و امان صورتحال دی هغه د دې اجازت نه ورکوي چې د شپې موږ دا پروګرام د نورو ډسټرکټو په شانته د پنجاب یا د سند په شانته په دې پروګرام کې موږ حصه اخیستې وي. د باجوړ چې کوم د امن و امان صورتحال دی هغه هم د دې اجازت نه ورکوي چې دلته ډېره یوه او دوه اجتماع موږ کړې وي او ډېر خلک موږ دې ځای ته راغونډ کړی وي. نو د دغې وجې نه موږ دا پروګرام ډېر زیات مختصر کېښودو چې بس خاص کوم ملګري دي زموږ چې کوم عهدهداران دي، زموږ چې کوم د سوشل میډیا ورکران دي چې صرف هغه کسان موږ دې ځای ته راوغواړو او دا کوم یوم تاسیس چې نن په ټول پاکستان کې مناویږي چې دا په باجوړ کې مناو شي. زما وروڼو د نن نه 50 کاله مخکې په دې ملک کې د پاکستان پیپلز پارټۍ بنیاد کېښودلی شو. زه دا خبره بالکل په دعوه سره کومه، زه دا خبره بالکل په دلیل سره کومه او چې څوک په دې خبره باندې ما سره کینی زه هغې ناستې ته تیار یم چې پاکستان په 1947 کې آزاد شوی دی، خو پاکستان عوام کله چې پاکستان پیپلز پارټي په اقتدار کې راله نو د دې ملک عوامو ته حقیقي ازادي میلاو شوه. د دې نه مخکې چې کوم پاکستان و هغه صرف او صرف د سرمایهدارو دپاره و، د بیروکریټسو دپاره و، د ججانو دپاره و، د جرنیلانو دپاره و، د نوابانو او خانانو دپاره نه و. دغه خلکو ته د ووټ حق حاصل و، د پاکستان هر شهري ته د ووټ حق حاصل نه و. دغه خلکو ته د پاسپورټ حق حاصل و، د پاکستان هر شهري ته دا حق نه و حاصل. د هغو بچو ته د تعلیم سهولتونه وو، د پاکستان د هر عام سړي بچي ته د تعلیم سهولت نه و. دغه طبقو ته د صحت سهولتونه وو، خو د پاکستان هر شهري ته د صحت سهولت چې کوم دی دا نه و. کله چې پاکستان پیپلز پارټي په اقتدار کې راله پاکستان پیپلز پارټۍ ته یو منتشر ملک په حواله کړی شو، یو داسې ملک چې زموږ نه بنګلادیش بیل شوی و، یو داسې ملک چې زموږ 90,000 فوجیان دا د انډیا په قید کې وو، یو داسې ملک چې زموږ
30,000 مربع کیلومتر ځمکه په دې باندې انډیا قبضه کړې وه. په داسې وخت کې پاکستان پیپلز پارټۍ ته اقتدار حواله شو، خو پاکستان پیپلز پارټۍ دا ملک یو اټمي طاقت جوړ کړو. پاکستان پیپلز پارټۍ د ملک ته آئین ورکړو. پاکستان پیپلز پارټۍ په دې ملک کې هر شهري ته هغومره حق ورکړو څومره حق چې یو خان ته، یو نواب ته، یو بیروکریټس ته، یو جج ته او یو جرنیل ته حاصل و. زما ورونو، نه صرف دا چې پاکستان پیپلز پارټۍ د ملک ته آئین ورکړو، بیا د دغه آئین دفاع هم چې کوم دی نو ټول عمر پاکستان پیپلز پارټۍ کړې ده. یو ځل ضیاء الحق راغی، هغه د پاکستان آئین معطل کړ او کوم حقوق چې پاکستان پیپلز پارټۍ د دې ملک خلکو ته ورکړي وو، د دې ملک شهریانو ته ورکړي وو. ځکه زما ورونو چې آئین دی دا د ملک دپاره بنیادي شیز دی. دا درې شیزونو تحفظ کوي. یو دا چې دا په قومونو کې د وسایلو د برابرۍ په بنیاد باندې د تقسیم ضامن دی. دویمه دا چې دا هر شهري د بنیادي حقوقو ضامن دی. دریمه دا چې دا د پاکستان وفاق چې کوم دی دا مضبوط ساتي. بیا په دویم ځل باندې مشرف راغی، هغه د دې ملک آئین ختم کړو او بیا پاکستان پیپلز پارټۍ د دې ملک آئین بحال کړو. زما ورونو، کله چې په دې ملک باندې سخت راغلی، کله چې په دې ملک باندې تکلیف راغلی دی، کله چې خلکو دا خبرې شروع کړي دي چې خدا نخواسته د پاکستان وفاق دا نور برقرار نشي ساتلی کېدلی، په داسې وخت کې پاکستان پیپلز پارټۍ راغلی ده او دا پاکستان یې مضبوط کړی دی. زما ورونو، نن بیا په دې ملک هغه حالات دي، نن بیا دا ملک د تباهۍ طرف ته روان دی. د دې ملک د دې مسایلو حل د هیچا سره نشته دی. د دې ملک د مسایلو حل دا صرف او صرف د پاکستان پیپلز پارټۍ سره دی. په دې ملک کې چې څومره مسایل دي زه په هغې باندې بحث کول نه غواړم. موږ او تاسو ټول پاکستانیان یو. موږ او تاسو ته پته ده چې زموږ ملک، زموږ عوام، زموږ ولس، زموږ خاوره دا د کومو مشکلاتو سره مخ ده. زما ورونو، دا که څوک ایستی شي نو دا صرف پیپلز پارټۍ ایستی شي، ځکه چې پاکستان پیپلز پارټۍ دا د انتقام په سیاست باندې یقین نه لري. پاکستان پیپلز پارټۍ دا د نفرت په سیاست باندې یقین نه لري. او تر څو پورې چې په دې ملک کې د انتقام سیاست شته، تر څو پورې چې په دې ملک کې د نفرت سیاست دی، تر هغه پورې دا ملک د دې مسایلو نه نشي وتلی. پاکستان پیپلز پارټۍ چې کله په اقتدار کې راغلې ده نو هغې خپل طاقت همدغه دوه شیزونه جوړ کړي دي چې د نفرت سیاست یې ختم کړی دی او د انتقام سیاست یې ختم کړی دی. زه تاسو ته لرې تاریخ نه بیانوم. په دې 2008 نه مخکې تاسو ته به یاد شي چې په دې سوات باندې ریټ آف د ګورنمنټ ختم شوی و، په دې ټرایبلز ایریا باندې ریټ آف د ګورنمنټ ختم شوی و، په بلوچستان کې ترانه ویل دا ختم شوی و، په دې پاکستان کې د پاکستان حالات دې ته رسېدلي وو چې موږ به یو کمیشنر د امریکې د اجازت، د هغې د کونسلیټ د اجازت نه بغیر د یو ځای نه بل ځای ته نشو بدلولی. موږ به د یو ډي سي بدلي د امریکې د کونسلیټ نه بغیر د یو ځای نه بل ځای ته نشوه کولی. د دې ملک خودمختیاري چې کومه ده هغه ختمه شوې وه. خو چې کله پاکستان پیپلز پارټۍ ته اقتدار حواله شو او په داسې وخت کې ورته حواله شو چې د پاکستان پیپلز پارټۍ سره سمپل اکثریت هم نو، خو پاکستان پیپلز پارټۍ د نفرت سیاست، پاکستان پیپلز پارټۍ د انتقام سیاست دا دفن کو او د دې ملک د خدمت دپاره نه یې ملا وتړله. تاسو وکتل چې په سوات باندې هم د پاکستان جنډه ولګېدله. زمونږ دا باجوړ تاسو ته معلوم و چې هر ورځ به 15 لاشونه موږ اوچتول. دا خلک وایي دهشتګردي ده، خو زه د دې خبرې سره اتفاق نه کوم چې دې ملک کې دهشتګردي ده. زه دې ته نسل کشي وایم، ځکه چې که په دې ملک کې دهشتګردي، خو دا ملک خو صرف د پښتونخوا نوم نه دی. دا ملک خو چې کوم دی صرف د یوې صوبې نوم نه دی. په دې ملک خو سند هم شته دی، په دې ملک خو اسلام آباد هم شته دی، په دې ملک خو پنجاب هم شته دی. دغه شان دهشتګردي، دغه شانته بدامني کوم چې نن روانه ده په پښتونخوا کې، دا په دې ملک د بل حصه کې نشته دی.
که دا دهشتګردي وې او په پاکستان چا دهشتګردي مسلط کړې وه نو بیا خو په کار دا ده چې دا صرف په پښتنو کې نه وه دا په دې ټول ملک کې وې خو نن تاسو وګورئ که صرف بچي قتل کیږي که دا په هر نوم باندې قتل کیږي که دا د فوجي په نوم قتل کیږي که دا د پولیس په نوم قتل کیږي که دا د سیاسي په نوم قتل کیږي که دا د صحافي په نوم باندې قتل کیږي چې په هر نوم باندې قتل عام روان دی نو په دې کې یو شی مشترک دی چې هغه به ښځه به د پښتون کونډه کیږي بچی به د پښتون یتیم کیږي نن زما وروڼو په کورمه کې یو قتل عام روان دی وایي دا د شیعو د سني جګړه ده آیا بله ورځ په یو کس تبصره کوله نو ویل چې دا داسې په ایران کې خمیني راغی او په سعودي کې باچا راغی او دا د خمیني او د سعودي جګړه ده نو من وروره چې دا د خمیني او د سعودي جګړه ده نو دا شیعګان خو صرف په پښتنو کې نه دي دا شیعګان خو صرف په کورمه کې نه دي دا سني او شیعي خو په سند کې هم شته دی دا شیعه او سني دا خو په پنجاب کې هم شته دی دا شیعه او سني دا خو په اسلام آباد کې هم شته دی هلته ولې شیعه او سني نه رالګي چې یو بل مړ کړي خو دا چې کوم جنګ روان دی دا د پښتون نسل کشي روانه ده زما وروڼو نن که د ټولو نه زیات ضرورت دی چې پاکستان پیپلز پارټي په اقتدار کې راشي او په دې مسایلو باندې قابو به موزي نو دا د ټول ملک نه زیات دا د سندي نه زیات دا د پنجابي نه زیات دا د بلوچ نه زیات دا ضرورت چې کوم دی نو دا پښتنو ته دی دا ضرورت چې کوم دی دا قبایلو ته دی ځکه چې د ټولو نه زیات نن په تکلیف کې دی نو دا پښتون دی د ټولو نه زیات چې نن په تکلیف کې دی نو دا قبایل دي زما وروڼو دلته بدامنۍ چې کوم حالات دي هغه هم تاسو وینئ دلته د بېروزګارۍ چې کوم حالات دي زمونږ چې دلته کمې فیکټریانې وي زمونږ چې دلته کومو سرمایهدار وو دلته چې کوم صنعتکار وو هغوی خپله سرمایه هغوی خپلې فیکټریانې یا پنډۍ ته شفټ کړلې یا یې فیصل آباد ته شفټ کړلې یا یې لاهور ته شفټ کړلې نن زما نوجوان دا د بدترینې بېروزګارۍ مخامخ دی دلته د ایجوکیشن حالات تاسو وګورئ 11 کاله وشو چې په پښتونخوا کې یونیورسټي نه ده جوړه شوې 11 کاله وشو چې په پښتونخوا کې فیکټري نه ده جوړه شوې تاسو صرف دا ریکارډ راوباسئ چې کله په دې صوبه باندې د عوامي نیشنل پارټۍ کله په دې صوبه باندې د پاکستان پیپلز پارټۍ مشترک حکومت و چې په هغه وخت کې څومره یونیورسټیانې جوړې شوي دي په هغه وخت کې څومره کالجونه جوړ شوي دي په هغه وخت کې دې صوبې څومره ترقي کړې ده د دې باوجود چې د 18 ترمیم پیسې دې صوبې ته 18 ترمیم نه و شوی دې صوبې ته د 18 ترمیم پیسې نه وې میلاو شوې په هغه وخت کې به د دې صوبې 70% آمدن چې کوم دی دا به مرکز ته او 30% آمدن دا به دې صوبې ته راته خو کله چې 18 ترمیم وشو نو د هغې نه پس 80% چې کوم دی دې صوبې ته میلاویږي او 30% چې کوم دی نو دا وفاق ته ځي خو تاسو نن وګورئ چې زمونږ د دې صوبې حالات څه دي نن په پنجاب کې الکترانیک موټرسایکل یې خپلو خلکو ته ورکوي نن په سند او په پنجاب کې کسانانو ته کارډ ورکوي کسان کارډ ورته ورکوي چې دا د اړتیانو نه پیسې نه اخلي چې دا د سرکار نه پیسې اخلي او په هغې باندې هلته ځان له خپله ذمهداري کوي هلته مزدوري کارډ ورکړی کېږي هلته خلکو له مفت کورونه جوړیږي هلته داسې هسپتالونه جوړ شو چې د زړه د ټرانسپلانټ نه واخله د ګردې د ټرانسپلانټه پورې او د سر د درد نه واخله د ګوتې د درده پورې ټول علاج چې کوم دی نو خلکو له مفت کېږي هلته ترانسپورټ خلکو ته ورکړی کېږي زمونږ د صوبې حالاتو له راشئ چې زمونږ په صوبه کې څه حالات دي زمونږ په صوبه کې زمونږ د نوجوانانو اخلاقیات چې کوم دی دا تباه شوي دي نو که د ټولو نه زیات ضرورت دی زه نن وایم چې پاکستان پیپلز پارټي په اقتدار کې راشي او دا ملک د دې بحرانونو نه خلاص کړي نو د ټولو نه زیات ضرورت نه قبایلو ته دی د ټولو نه زیات ضرورت چې کوم دی نو نن پښتنو ته دی چې پاکستان پیپلز پارټي په اقتدار کې راشي او دوی چې د کومو مسایلو سره مخامخ دي چې د هغه مسایلو خاتمه وکړي زما وروڼو منګه پاکستان پیپلز پارټي ان شاء الله تعالی اثر نو په دې باجوړ کې د ممبرشپ آغاز کو دا د ممبرشپ آغاز منګه د پی کې 21 نه کو دا غیر لپاره منګه کمیټي جوړه کړې ده خو کمیټي چې په کوم ورځ منګه جوړه کړې ده نو په دې ځای کې میټینګ وشو به وتلی دی به په خپل منځ کې نه دي ناش چې دا کار کول غواړي یا نه غواړي
موږ له بیرته راتلل غواړي که نه غواړي. غیر فعال عهدې څه ته وایي؟ غیر فعال عهدې خو همدغه ته وایي چې یو سړی کښېني او وایي دا زما ذمهواري شول او سبا یې نه پوره کوي. نو زما دغه کمیټۍ ته دا درخواست دی چې په فوري ډول باندې د سبا پریس ته لاړ شي او د کوم چې ممبرشپ دی د هغې دپاره نه دې وله اډر ورکړي. که پیسې ورسره نه وي ماله دې راشي چې زه وله پیسې ورکړم او دا کومه ذمهواري چې موږ دې ته حواله کړې ده چې د دې آغاز موږ وکړو انشاءالله تعالی چې نوی کال راځي او پی کې 21 ممبرشپ موږ پوره کړی او بیا د بل انشاءالله تعالی د پی کې 22 یا د پی کې 20 موږ د ممبرشپ آغاز وکړو. نو انشاءالله تعالی موږ نن دا یوم تاسیس باندې د باجوړ عوامو ته دا درخواست کوو، دا ورته سوال کوو چې زموږ مټې شئ، ستاسو د مسایلو حل دا صرف او صرف د پاکستان پیپلز پارټۍ سره دی. ستاسو د مسایلو حل که چا نه چا راویسته، تاسو ته خلک دروغ ویلی شي، تاسو ته خلک شنه باغونه ښودی شي، خو تاسو ته خلک چې کوم دی نو هغه ستاسو مسایل نشي حل کولی. زما وروڼو صرف د دروغو دعوې د خلکو سیاست ټول په دروغو باندې روان دی. بله ورځ په اسلام آباد کې دا واقعه وشوله او تر ننه پورې خلک لګیا دي دروغ وایي. څوک وایي 278 کسان پکې مړه دي. موږ ورته چغې وو چې باید هغه لیستونه راوړئ، موږ هم د دې شي خلاف یو. که د پاکستان بچی چا وجلی موږ هم د سره ولاړ یو. خو دا څنګه خلک دی؟ زه خو په دې باندې پوه نه شوم چې ستا 278 ورکرانو شهادتونه ورکړي دي او ته څنګه وزیراعلی یې، ته څنګه صدر یې د دې پارټۍ، ته څنګه د دې پارټۍ مشر یې چې ته راغلی په پېښور کې په محلونو کې ناست یې. تا دا فرض نه جوړېږي چې ستا دپاره چا د کوم ورکر د خپل سر قرباني ورکړې ده چې ته د هغه په جنازه کې شرکت وکړې. ما ته دې څوک وښیي د چا جنازې له څوک تللی دی؟ آیا ستا دا فرض نه جوړېږي چې ستا دپاره چا د سر قرباني ورکړې ده چې ته لاړ شې او د هغه په کور کې کښېنې او هغه ته تعزیت وکړې، د هغه بچو له تسلي ورکړې؟ مونږ خو چې د بټو صاحب په وخت کې څوک مړه دي، نو نن هم چې د بلاور صاحب له څوک هغه کسان راشي او هغه ته پته ولګي چې دا د شهداو وارثان دي، بلاور صاحب ورته راپاڅېږي، زرداري صاحب له ګیټ ته راوځي. موږ احتجاج وکړو په اسلام آباد کې، زموږ نه ملګري ګرفتار شو. موږ چې کله احتجاج ته تلو نو موږ ته دا وویله چې تاسو به کوم چې ځان ته لیډران ووایي دا به په اول سر کې زه یو ورکر به وروسته کوئ. ما او مصطفی کوکر په اول سر کې روان و، اولنی تشدد چې کوم دی دا په ما او مصطفی کوکر باندې وشو. دا څنګه لیډران دي چې نن د دې ورکران په تاڼو کې پراته دي او دوی په کورونو کې ناست دي؟ ته یقین وکړه چې په هغه ورځ باندې زمونږ کسان ګرفتار شو، د غرمې روټۍ ولګېدله. زرداري صاحب وویله چې آیا په تاڼه کې زما کم ورکران دي هغوی ته روټۍ رسېدلې ده که نه ده رسېدلې؟ تر هغه پورې به دې روټۍ له څوک ګوتې نه وروړئ تر کومه وخته پورې چې ما ته دا رپورټ نه راغلی چې زما په تاڼه کې څومره ورکران دي، هغوی له وکیل هم شوی، هغوی ته ډوډۍ هم میلاو شوې ده، هغوی ته کپړې هم میلاو شوي دي. ته څنګه لیډر یې چې تا 4000 کسان 4185 کسان بې دره بې یاره بې مددګاره پرېښوده؟ اوس زمونږ دا ملګری لګی دی وایي چې تپوس یې مه کوه. څنګه یې تپوس نه کومه؟ سار راته عبدالقدوس ټلیفون نه کول چې زما پلار درنې لتلی و او پاټک کې نیولی دی او ما له دا پلار را آزاد که، څنګه یې ونه نه را آزادومه؟ نو زما وروڼو پاکستان پیپلز پارټۍ لیډرشپ د خپل سر قرباني ورکوي. دا کلم د ورکر قرباني نه ورکوي، دا هغه پارټي ده چې په دې کې لیډر اول قرباني ورکوي، ورکر پکې وروسته قرباني ورکوي. هغه که شهید ذوالفقار علي بوټو صاحب و، هغه که شاهنواز و، هغه که مرتضی و، هغه که محترمه بېنظیر بوټو وه، دوی به زموږ نه مخکې روان وو. ما ته یاد نشي چې چېرته په احتجاج کې د لیډرشپ نه چې کوم دی موږ چېرته مخکې تللی ستو. ټول عمر دپاره نه په احتجاج کې زموږ لیډرشپ زموږ نه مخکې رواني او په اول سر کې رواني. زما وروڼو نن په دې ورځ باندې د دې غونډې په وساطت سره زه د ټولې پښتونخوا دپاره نه او خصوصا د کورمې دپاره نه دا مطالبه کومه، دا قرارداد وړاندې کوو چې دا د حکومت اولنی فرض دی چې دا به خپلو شهریانو ته تحفظ ورکوي. موږ دا درخواست کوو، دا مطالبه کوو هم د صوبایي حکومت نه هم د مرکزي حکومت نه چې په دې پښتونخوا په خاوره دی د پښتنو بچو ته امن ورکړی شي.
د کورمې خلکو ته دې په فوري طور باندې امن ورکړی شي. هلته چې کومه خونریزي روانه ده دغه دې په فوري طور باندې بنده کړی شي. موږ د وزیر اعظم نه هم دا درخواست کوو، موږ د خپل چیرمن نه هم دا درخواست کوو چې دا د وزیر اعظم ته ووایي چې د امن و امان کوم صورتحال دی په فوري طور باندې دی په دغه باندې یو آل پارټي کانفرنس راوغوښتی شي او په پښتونخوا او بلوچستان کې چې کومه بدامني جوړه ده د هغې دپاره نه دی په فوري طور باندې حل راویستلی شي. زمونږ دا امید و چې په دې خاوره باندې کومه بدامني ده په دې باندې به موږ ټول را په اتفاق شو، نو په شریکه باندې به د دې څه حل راوباسو. د دې بدامنۍ خلاف وخت په وخت باندې ځای په ځای باندې مظاهرې کېدې، په سوات کې به هم کېده، په باجوړ کې به هم کېده، په مومند خیبر وزیرستان کې به هم کېده. خو دا ضرورت محسوسېده چې موږ دا ټول پښتانه را جمع شو، یوه جرګه شو او د دې خلاف صلاح عمل جوړ کړو. زما ورونو پی ټي ایم یو جرګه راوغوښتله، په هغې کې یو جرګه جوړه شوله، خو د هغې نه پس هم هېڅ قسمه د هغې جرګې هم څه حل ونه وته. دا د کورمې مسله وه، په کار دا وه چې دا جرګه را پاڅېدلې وې، دا کورمې ته تللې وې، هلته په کورمه کې دقه شانته درنه ورکلې وې څنګه درنه چې په خیبر کې ورکړې شوې وې او په دواړو فریقیانو باندې غږ کلی وې چې تاسو موږ له واک راکوئ. دا د پښتنو جرګه راغلې ده، دا د ټولې پښتونخوا پښتانه راغلي دي، تاسو دواړه فریقین موږ له واک راکوئ، موږ له اختیار راکوئ، بیا موږ ته هر فریق خپله خبره وکوئ، موږ دا جرګه به ستاسو فیصله وکړو. که کوم فریق ته دا فیصله منظوره نه وه، چا د دې پښتون ولس د جرګې بېعزتي وکړله، خبره یې ونه منله، زموږ پرې نور وس نه رسېږي، خو دغه سړی به موږ د خپلو دغه فریقه یا دغه خلک چې کوم دی دا به موږ د خپلو پښتونولۍ نه بار وباسو، نه به د دغه خلکو سره مړی غم ښادي کوو، نه به ترې څه اخلو، نه به پرې څه خرڅوو، نه به ورسره رشتې کوو، ځکه چې دوی به د ټول پښتون قام بېعزتي کوي او هلته چې کوم دا اور روان دی چې دا یې وجلی وی. خو د افسوس خبره دا ده چې د هغې جرګې نه هم څه ریزلټ را ونه وته. نو موږ ریاست ته دا مطالبه کوو چې جلد از جلد د پښتنو چې دا کومه بدامني ده مرکزي حکومت دی مو په دې باندې یو آل پارټي کانفرنس راوغواړي او صوبایي حکومت هم چې کوم دی د دې درنو په ځای باندې د دې جلسو په ځای باندې دغومره توجه دي که دیو دې امن و امان ته ورکړې وې. زه درته یقین در کومه چې دا څومره درنې دي وکړلې، دا څومره جلسې دي وکړلې، دا څومره جلوسونه دي وکړه، که دغومره توجه دیو د پښتنو په امن و امان باندې ورکړې وې، دیو د پښتنو په وسایلو او په مسایلو باندې ورکړې وې، تاسو یقین وکئ چې زموږ 50% مسایل به حل شوي وې. ما ته هغه ورځ یاد شي چې په کومه ورځ باندې د پی ټي آی دا دعوه وه چې په اسمبلۍ کې موږ کسان ګرفتار شو. زه په اسمبلۍ کې وم، زه د چیرمن بلاول په چمبر کې ناست وم، خو ټوله کاروایي هلته په هغه ټي وي باندې راتلله. هلته چې علي محمد کوم تقریر وکړو، تاسو په خدای کې نو کوئ مال وشلېده په دې منځ باندې داسې چغې ووالې که د دې په څلورمه حصه چغې باندې زمونږ دې پښتنو MNA-ګانو، MP-ګانو او سنیټرانو د دې پښتنو د مسایلو دپاره ووالې، که د دې پښتنو د امن و امان دپاره یې وویلې، نو تاسو یقین وکئ چې د دې پښتنو د دې خاورې د دې ولس دا مسایل چې کوم دي دا به الله تعالی حل کړي. زما ورونو زه یو ځل بیا د باجوړ د قوم نه دا درخواست کوم چې موږ کوم د ممبرشپ آغاز کوو د PKI کسنا او بیا په ټول PK کې او NA کې انشاءالله تعالی دا سلسله به موږ جاري ساتو. زما د باجوړ د عوامو نه دا درخواست دی چې د خدای په خاطر باندې په دې کې تاسو زموږ ملګرتیا وکئ، زموږ د ذات دپاره نه، زموږ د MNA توب دپاره نه، زموږ د MPA توب دپاره نه، د دې ولس د مسایلو د حل لپاره نه، ځکه چې د دې ولس د مسایلو حل که د چا سره ورسه دی یا د زما سره څوک کینی، که د دې ولس کومې مسالې حل شوي دي نو دا صرف او صرف د پاکستان پیپلز پارټۍ حل کړي دي.
بل چا نه دي حل کړي ستاسو د راتلو یو جهان مننه دا کیک به کټ کوو د خیره سه او د هغې نه پس به بیا چیسکو او بیا به انشاءالله تعالی د هغې کوو خو د هغې نه مخکې به یو ملګری راشي او دعا به چې کوم دی نو چې هغه وکړي په دعا سره به دې ځای نه پاتې شهزادګل امیر صاحب ته خواست کوم چې راشي او دعا وکړي یو دغه راځي یو کېنې زه به ځکه دعا وشي دغه نه کېږي